نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دی په لار روان دی یو شپونکی راغی ځنګل کې چې کوم دی نو سمساره ښکار کړی را عربو کې خلکو به زیات کر سمسارې خوړې سمسارې پرې سټ باندې یخودې را رسول الله مبارک مخې چې کوم دی نو ورغی کله چې رسول الله مبارک مخې ورغی هغه سمسارې راوغسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خپو کې ورويشته وې ته زه پیغمبر یم زه تا پیغمبر نه منم نن بستا پیغمبري ومنما کتا دا مړ حیوان ما ترا ژوندې ک زه دې تسلیموم چې پیغمبري کتا دا حیوان را ژوندې نه ک زه تا نه منم ته پیغمبري بیا به زما مخ کې رانه زه پیغمبر یم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل زه دې ته هم تیار یم ان شاء الله رقم ذات چې زه پیغمبر را لګلم هغه ذات په پدې کې چې کوم دی نو ساور اچي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمسارې ته आवाज وکړو یا زب اے سمسارې فورن هغه مړې سمسارې سترګې وغړولې لکه چې کوم دی نو خزولا هغه بد خدا ویلو ته به صرف ژوندې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په आवाज سره ژوندې هم شو سترګې هم وغړولې لکه مخزولا فصیح عربی کې د رسول الله مبارک سره خبرې شروع کړې لبیک یا رسول الله لبیک اے دا الله رسول حاضر ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې سو تپوسونه کول غواړم یا رسول الله ست تپوسونه کې ما تر आवाज وکړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې رچا مخلوق یا رسول الله من فی السماء عرشه دا هغه ذات مخلوق یم د چا چې عرش بر په اسمان کې او فی الارض سلطانه پس مکه باندې حکومت زرا غج کم دینو مخلوق یما او فی البحر سبیله د چا لاري په سمندر کې زرا غ مخلوق یما او فی جنت رحمته رحمت په جنت کې زرا غ مخلوق یما او فی جهنم عقابه دوزخ کی سزا را زرا غ مخلوق یم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل رب خود پیژندل لري سمساری لګ را تدا وایا من انا زسوک یما و انت رسول رب العالمین ترى الله رسول وخاتم النبیین الفاظ اور وخاتم النبیین نن انسانانو کې هم هغه بدترین کفار پزمک باندې موجود دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین اخرنه نبی نه تسلیمای مې سمسارین هم بدتر سمساروي انت رسول رب العالمین ترى الله رسول وخاتم النبیین اخرنه نبی قد افلح من صدق چا جستا تصدیق وکړو ته رښتینه پیغمبر ومنلې هغه کامیاب شو وقد خاب من كذب چا چې تا ته دروژنوي هغه نامراد شو هغه بدو چې کم دینو روان شو یا محمد صلی الله علیه وسلم ما تا استاد و خیر چې راغه نه زوم منتر زدکم چې رمړو حیواناتو نه خبرې چې کم دینو پورته کو بدو ایمان رانور مونږ ته پته ولګیرا زمونږ په پیغمبر باندې د زمکه حیوانات هم گواہی ورکړی را کم پیغمبر باندې چې رازیم کتاب نازل دی د کم چې نن تاسو جمعات کې کم دینو ختم شو نعره تکبیر الله ختم نبوت زنده باد ختم نبوت زنده باد مفتی فضل وهاب حقانی صاحب زنده باد تاسو دوون ته معلومیږي الله قسم زما مری دومره خراب را زما ټول ورستوي د شپې زمګه شوګيري نه همې رمنګه شروع کړی را وزدي تاسو تینم یو یو لپس سره زما جذبه اوچتیږي تاسو ما ته ودو غونته کې ښکاری आवाज پورته کې आवाज ته بیا وکنه رې تکبیر راجو تخت ختم نبوت راجو تخت ختم نبوت نای دیوبند نای دیوبند فضل وهاب حقانی صاحب اخرانه عشره دا 29 رمضان دی 29 رمضان کې احتمال شب قدر هم دی ليله القدر اس پته نه لګي دا الله پرشتي راغلي زمون سره چې کم دی نه ولاړې ختم مقام له خو بیا هم راځي ماید عظیم کلام ختم شو اغه عظیم کلام چې د رب د طرف نازلو اغه عظیم کلام چې عظیم پیغمبر طرف ته کم دی نو نازلو چې داغه پر رسالت باندې د زمکه حیوانات او نباتات او جمادات چې کم دی نو اقرار او گواہی چې کم دی نو کړی را نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلار باندې روان دی یو يهودي ره هغه يهودي چې کم دی نو ځان لخکار نیولې ره او صحیح پخکار کې چې کم دی نو نیولې را نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخله يهودي راغې هغه صحیح رسول الله مبارک ته خبر شروع کړي یا رسول الله مخامخ دا غر دی پرې کې او غار دی هغه کې زما بچی نور کله وزو سری دما زما به غلانس ډک شو زما چې کم دینو پي برالل زب لاړم ما به خپل بچول پرې ټیم پي ورکړل یا رسول الله د غار خلی ته بنن زما بچی ګوري زما بچو ته بدا پته نه زما مور ښکاری چې کم دینو دا ښکار کړي راک یا رسول الله زما سفارش وکا دی يهودي ته وا چې ما پریری ز په خپل بچو باندې لګ سترګي اخی کم ز خپل بچول پي ورکم یا رسول الله لوز ور سره وکا زبتان نبی لوز کوما زبر اعظم بیا بدی يهودي ته ځان چې کم دینو سپارم نبی علیہ الصلوۃ والسلام يهودي
ورته وای يهودي اوسې چې کم دینو پرې دوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته يهودي وای اوسې ما ډیره په مشقت سره نیولې دا خو حیوان دی دا کما پرې خودو دا بیا چرته په لاس باندې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذمہوار چې کم دینو زما يهودي د رسول الله مبارک په ذمہوار سره اوسې پرې خودا اوسې په دانګو باندې زغلی منډي وای چې په لک ټیم کې راشم نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے لوز سړی تنشي يهودي تنشي اوسې لاړې غار ته ننوتا الته بچول چې کم دینو پي ورکړل د هغه زنه پمن دراله نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ودریدا رسول الله مبارک يهودي تاوال کړه يهودي یا رسول الله دا خودي اوسې ستا په پیغمبري باندې گواهی چې کم دینو ورکړه د دین بل لوی ثبوت په ستا په پیغمبري باندې سي چې ز په تا باندې ایمان را نوړم يهودي اوسې پرې خورک یو دم کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله د رسول الله مبارک پرنګ کې چې کم دینو رنگ شو مې هغه پیغمبر باندې هغه ذات چې کم دینو رب العالمین هغه رحمت للعالمین تا هغه قران نازل کړی د کم قران چې تاسو پرې محله کې نن الحمدلله ختم شو نمای قران عظیم کتاب الله تاسو لا دا اوریدو چې کم دینو سعادت درک توفیق درک پالا پیغمبر باندې کم دینو دا نازل لیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیر پلار باندې روان دي رسول الله مبارک ته یو بدر راغی او شپون راغی یا رسول الله زما خان سرکش شویری او بیا تاسو باورې دلی او خان چې کله سرکش شي را سره نه پریری دوان زنګنان په لپاسه ماته ساتي وباسي رسول الله مبارک ته فرمایل یا رسول الله کستارس طریقه درزي زما خان چې کم دینو دا سرکشین قلار شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضا بدو ته وای کم زیر ودل ته غوجل کړي رسول الله مبارک فرمای غوجل دروازه کولاو کا هغه بدو یا رسول الله غسری د خان غصه خو ته معلومه را ما ته نقصان را رسي کې راشي تاسو ته نقصان در ورسي رسول الله مبارک فرمای پرې دوا دروازه چې کم دینو کولاو کا څنګه چې دروازه کولاو کړ دوه خان هغه بدو دن بند کړو چې ډیر زیات غصه مالک باندې چې کم دینو خپل زنګوران ماتول وجو سایت چې کم دینو ایستو یو اوخ په منډه باندې راغې چې شاید زما مالک دروازه کولاو کړي زه دې مالک نساو باسم داسې چې وخت محمد رسول الله ولار دې راغه اوخ د نبی صلی الله علیه وسلم په خپو باندې لپاسه سر چې کم دینو کې خودو د دوانو سترګونه اوخ خکده چې کم دینو را بېږي نبی صلی الله علیه وسلم بدو ته غړندې راوړه غړندې ورته غاړه کې ور واچو زره مرګ پورستانه فرمانی نه کوي دویم اوخ چې مالک ته زما مرګ څنګه تسلیم شو زه خو نه تسلیمېږم زبر دن ساو باسما کله چې هغه په منډه په غصه باندې راغې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولار دې هغه هم راغې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قدمونو کې سر کې خودو سترګونه اوخي بېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدو ته ول ورشه غړندې راوړه کله چې غړندې ورته غاړه کې ور واچو والد مرګ پورستانه فرمانی نشي کوله مې زناور هم دا اقرار کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا الله چې کم دینو نبی ره جمادات بیا پرې دوا حیوانات پرې دوا نباتات پرې دوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماشوم دے بیبی حلیمه کرے چې کم دینو پالنې کیږي د بیبی حلیمه مشر لور شیمانو میره کله به بيزي استه نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ځان سره کو یو ورځ بیبی حلیمه شیما ته غوسه شو شیما بچیا دا خو پردی امانت تی زمون سره ده دا تولی بيزو سره چې کم دینو ګرمۍ کې وباسي وې مور زکه وباسما پدې کې زما چې کم دی له مدارا لور سمدار سری مور کدا رور زما سره کم ورځ نه نور چې کم دینو ما تنګي نور ما سيزي کم ورځ زما سره روري مونږ د کور بار شو یو ناشنا وریز راشي زمونږ په سر باندې چتري مونږ رواني وریز رواني مونږ ودرېګ وریز چې کم دینو ودرېږي په دې وجه دې زو باسم ما پته ولګی را درغه اسمال د خلاج کم دی هغه وریز هم کوي ورکړه چې په کوم ذات باندې کتاب نازل دی هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله چې کم دینو نبی ره هغه عظیم شان پیغمبر دی نور باقیره گواہی ورکړي را سپوږمۍ گواہی ورکړي را الله قران کې فرمای اقتربت الساعه وانشق القمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناسته سوار لسمی سپوږمۍ کفار رالل یا رسول الله نن موږ ستاسره اخیرنه خبرې کو یار پیغمبر منو یاد نه منو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه څنګه دار سوار لسمی سپوږمۍ کداري موږ ته بي نور کړه بي رڼا نکړه موږ بستا پیغمبر یو منو کته بي نور او بي رڼا نکړه بیا موږ ته مو چې پیغمبر يم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګترا سراخ کړوي الله اکبر سپوږمۍ په منځ باندې نیمه شو نیمه یو خوا پرې نیمه بل خوا پرې وتا الله فرمایل اقتربت الساعه وانشق القمر قیامت نږدې شو د قیامت یو نه موجوده شو سپوږمۍ چې کم دینو دا وشلی را کفار وي مونږ ته ساحر ښکارې مونږ ته راس ښکاری تا نظر بندي کړی را زمون قافله شام ته تللی را کله چې هغه رااله ته په دې خلکو نظر بندي کولای شي په هغو باندې نشي کاغوی چې او واقع د الته سپوږمۍ بې نور وا مونږ تا پیغمبر منو کنه مونږ تا پیغمبر نه منو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرا کله چې قافله رااله کفار
علماو تپوس وکړه او موږ پلانې علاقې کې چې کوم دی نو روانو نیمه شپه سپوږمۍ چې کوم دی نو وچه او د ختمه شوه رسول الله مبارک چې کوم دی بیا لاسونه داسې کړل الله اکبر سپوږمۍ واپس راله په خپل ځای باندې چې کوم دی د یو بل سره ولګېره هغه پیغمبر چې دغه سپوږمۍ هم ګواهي ورکړه دا پیغمبر دی دا قرآن چې نن دلته ختم شو په هغې هستۍ باندې دغه قرآن نازل دی الله تاسو له توفیق درکړه زه اخرنۍ خبره کوم شاید تاسو هم تنګ یئ اخرنۍ خبره دا ده چې د دې قرآن دپاره تاسو له الله دلته کې قرا درکړي حفاظ یې درکړي دي دا د الله تعالی احسان په خپل ځان باندې کوم دی نو دا ومنئ او د دې قراو خیال وساتئ دا د الله نعمت دی الله یوې علاقې له علما او قاریان ورکي طلبا ورله ورکي دینداره طبقه ورله ورکي د هغې نه دوه مقصدی یو درې خلکو باندې د الله تعالی نعمت او بل درې خلکو باندې الله امتحاني الله را خلک ګوري هم چې ما ګوره دیوله دا نعمت ورکړه دې نعمت دیو څومره قدر کوي د دې دیو څومره شکریه ادا کوي خبردار ګوره په دې نعمت کې ستاسو نه ناشکري ونه شي د دې نعمت قدر وکئ دا علماو قرا د خپل سر تاجونه وګڼئ دا د دې ځای نه ستاسو نه په خفګان چېرته ګورئ لاړه نه شي کنه دا محفلونه به بیانئ داسې را جشنونه چې کوم دی نو دا بنئ دا الله تعالی نعمت هم انسان له ورکوي د هغې سره الله ازمي هم تاسو وګورئ دنیا کې الله هر یو علاقه په دې باندې ازمي سمرقند بخارا یې وازمیو خلکو ناشکري شروع کړه الله پې دهریه چې کوم دی نو مسلط کړل هغه دهریو پابسېدل خلکو ته به ویې زموږ نه مخکې دلته علماو چې کوم دی تاسو ته به ویې چې خدای یو دی هغه خدای د اوس چا په سترګو باندې نه یې لیدلی لهذا خدای نشته د هغې خلکو نه د خدای نوم هم چې کوم دی نو هېر کړه خبردار دا علما د خپل سر تاجونه وګڼئ کنې په الله قسم نن چې زره ماحول نما اغیار چې کم خپل حربي چې کم دی نو دا استعمالوي زمونږ دین پخکته باندې پر راکوزولو باندې شور وکړه د خپل مال په ذریعې سره چې کم دی موږ ته کورونو کې راسې خلک پیدا کړل نن زمونږ منځونه هغه چیلنج کوي نن زمونږ عبادتونه هغه چیلنج کوي نن زمونږ علما هغه چیلنج کوي نن زمونږ تبلیغ هغه چیلنج کو نن زمونږ په ځای اعمال باندې هغه بېځای چې کم دی نو اعتراضونه کوي دا خلک چا پیدا کړل دا غیارو پیدا کړل ما ته تاریخ معلوم دی تاسو تاریخ وګورئ دا د انګریز سره هغه ګرځېدونکې طبقه را چې په هر دور کې د انګریز نه ګیر چاپېره ګرځي مسلمان چې کم دی نو انګریز ته دوه ټوکړې کوي انتشار چې کم دی نو پیدا کوي خبردار دغې خلکو نه ځان چې کم دی نو وساتئ دا علما د خپل سر تاجونه وګڼئ هره خبره کې دا علما خپل رهبر وګڼئ انشاءالله فلاح او کامیابۍ ته به ورسئ که د دې نعمت بې شکري وکړه ناقدري وکړه هغه سمرقند او بخارا به ترې جوړ شي داسې خلک پر باندې الله مسلط کی چې د خدای نوم به ستاسو نه چې کم دی نو هېر کړي الله د هغه ځای نه قرآن واغسته د هغه ځای نه علوم واغستل مصر جامعة الازهر ته ولېږل هلته بې قدري شروع شوه الله علوم چې کم دی نو دیوبند ته علوم پاکستان ته چې کم دی نو منتقل کړل نن زموږ سره هغه نعمتونه دي خبردار د دې نعمت ناشکري ونه کوي کنې الله به د دې ځای نه والي روس او چین طرف ته به یې ویسي موږ به په سترګو باندې ړانده کې قرآن پسې علماء دیوبند